حج لرا روان دی جبريل عليه السلام کوي وای آدم ته حج لرالی وګوره یاد ساته ته کړه دی الله د کور نګیر چاپیره طواف کې نو دا خبره مور سره یاد کړه چې د الله د کور نستانه مخکې وزره کاله مخکې د کور نه فرشتو طوافونه کړی الله رب الجلال چې کله دنیا پیدا کړ فرشتي ورته راوړي نو فرشتو الله ته ویل چې الله پاکا من خبره چې په اسمان کې یو نو د بیت المعمور نه چې خاص داغو کعبه د فرشتو داغه نه غیر چاپیره طوافونه کوو نو یا الله دا خپل عبادت دی چې چرته موږ دنیا ته لاړ شو او دا طوافونه کول موږ له فن نه راځي نو الله رب الجلال ورلا د جنت نه پسپین سنگ مرمر کې جوړ کړي شوی کعبه او د بیت الله نقشه جوړ کړو په دغه ځای باندې ورته کې او فرشتو په واقعیت تور داغه نه غیر چاپیره طوافونه کوي بیا چې کله دنیا کې دا فسادات او دا شرور دا خورشول نو الله رب الجلال هغه کانه واپس او بیا آدم علیہ السلام د الله کور ساس او بیا په طوفان نوح سره دغه بیت الله چې کوم دی هغه مسمار شو هغه بیخي د ځمکې سره راشي سم شو اواز چې کله ابراهیم علیه السلام ته الله رب الجلال حکم وکړو چې زما دا کور ته جوړ کا ابراهیم علیه السلام د بنیادونو ورخودل اسماعیل علیه السلام ورسره شروع یې وکړه نو چې کله الله دا کور تیار شول نو الله رب الجلال فرمایي واذن فی الناس بالحج اے ابراهیم وس د خلق ته اعلان وکړه حج د پاره چې داخله حج لراش نو روایات کی راځي تفسیر قرطبی تفسیر مظهری تفسیر بغوی د آیات ما تحت واذن بالناس بالحج چې ابراهیم د خلق توس د حج سوکا اعلان وکا د دې لاندې او ما تحت دغه تفاسیر لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام الله ته ارشاد یا الله تعالی وما يبلغ صوتي چې د خلکو ته ز आवाज کوم کنه زما د आवाज ورته څوک راشي الله رب الجلال ورته ارشاد فرمایا عليك الاذان وعلينا البلاغ ابراهيم استا په ذمہ باندې بس رد کولی اعلان کولی او رسول زما کار د انسانانو غوږونو ته وداستا आवाज او استاد اعلان زرا سوما نو ابراهيم عليه السلام اعلان وکړ یا ایها الناس الا ان ربکم قد بنا لكم بیتا اے انسانانو الله رب الجلال ستاسو لپاره یو کور تیار الله ستاسو لپاره یو کور تیار کو وكتب علیکم الحج الى البيت او فرض کو الله تعالی پتا سو باندې د خپل کور حجو نو ابراهیم علیه السلام فرمایي چې فاجیبوا ربکم واستاسو د خپل رب حکم قبول کړئ او په عمل وصدغه اعلان چې کله ابراهیم علیه السلام وکړو الله رب الجلال دغه اعلان د ابراهیم علیه السلام روایت کې راځي چې د چا وخت تم رسول دی الله پاک په هغه باندې حج کوي خپل کور وکړي او چې چام په دې اعلان باندې لبیک اللهم لبیک ویلې دغه ور الله دغه کور ته دی او حج کوي او دام روایت کې راځي چې کوم خلکو چا په دوزل لبیک ویلې نو دوزل ودی چې چا درې ځله او څلور ځله څومره ځله لبیک ویلې دا ول الله کور ته دی او حج ګوریات ساتي دا خو اسلام بنیادی رکن دی خموز او پمن باندې پورس کې 15 ځل فرض دي سو 15 ځل او روزه را باندې په هر کال کې فرض کیږي یو میاش او زکات هم د قرنګي پمن باندې بار بار فرض کیږي خو حج او د په عمر کې صرف یو ځل فرض سره یو ځل
وجه دارا په دې حج کې مشقت دی، دې کې تکلیف ډیر زیات، د دې لپاره به سفر کې، د دې لپاره به هجرت کې، د دې لپاره به خپل کور علاقه پرېږدي، خپل بچیان به پرېږدي، سفر به. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل السفر قطعه من العذاب، دا سفر د عذاب د یو ټوکړه د یو حصہ ده. مسافرین د د عذاب او د غرنګ د جهنم د تکالیفونه یو تکلیف دی، یو سخت ده مسافری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل چې د دې لپاره باقاعده تور هجرت کیږي، سفر کیږي، مشقت پکې ډیر دی. د دې وجنه الله رب الجلال یو ځل فرض او چې بچا باندې د حج فرض دی یو ځل خدای کوي، اوس کله دینه علاوه کوي نفلي حجونه نشي کولای، کپینځه کوي کلس کوي او کار سکے نفلي حجونه دا باقاعده تور داشي کولای. خو یاد ساتئ چې کله یو انسان حج ته لاړ او هلته کې لاړ شي نو دا به په حج کې کم داسې کارونه کوي، یو خو د حج خپل کارونه، یو دا علما فرمایي چې کم سړی حج ته لاړ شي والله رب ذوالجلال په خپل کور ویني، نو اول چې کله دا لاړ شي د الله په دغه کور او په کعبه باندې د دې نظر پرېولي نو دله پکار دا چې دا دعا وکړي، په دغه ټیم کې دعا کوي. کله چې ستاره الله رب الجلال په کور او په کعبه باندې نظر پریوتو دا هغه لحظه او دا هغه ټیم چې په دې ټیم کې ستاره دعا کوي. نو خيار سره هغه چې هغه په دغه ټیم کې هغه دعا وکړي چې دا ونه وي چې الله مال بنگلا راکا، الله مال ګاړې راکا، الله ما مالدار راکا، الله زما دا کار وکاو، دا نه چې ستاره دعا قبلي علماء فرمایي په دغه ټیم کې دا دعا وکا یا الله تعالی ما مستجاب الدعوات وګرځوا. مطلب معنی لري خبرې سره یا الله ما دا څه وګرځو چې زه دعا کوم او زما قبلي، نو چې کله ستا دا دعا قبول شو بیا به خپل کلی تراشي ته چې کوم دعاګانې کې هغه به قبليږي باقاعده تور. بیا چې کوم دی دا دعا یوازې په دغه ځای کې نه قبليږي. علما فرمایي چې کله انسان د الله د کور نه غیر چاپیره طواف کوي په دغه ټیم کې دعاګانې قبليږي. د مقام ابراهیم سره ودرېګا دغه دعا د قبلېدو خاص ځای په دغه ځای کې ستاسو دعا قبلي اوه کمزه چې ملتزم دی د کعبه دروازه او د حجر اسود په مابین کې چې کوم دیوال دی په دغه ځای کې ودرېګا په دې دیوال پسې د خپل ډډه وسوله و د لاسونو په وسوله و غاړه ورکا الله ته وجاړه. دغه ځای د دعا لپاره یو خاص چې مقدر ته ملاو نشولا بیا لارشا حتیم شریف ته دنشا او کم چې میزاب رحمت ته کم چې ناورا د کعبینا حتیم شریف ترامات شوینا ودا میزاب ورته ویل کی داغه لاندې رحمتونه راولي لاندې کینه والله تعالی ته دعاګانې وکړه. د تاریخ کتابونو یو واقعه نقل کړی او فرمایي یو سړی او حج کوو ډیر چاپیره د الله د کور نه داسې تاویلو او پچغو چغو باندې جړه کول او الله پاک دې چې الله تعالی زما د حج قبول کا، زما ټول ګناهونه معاف کا. بل یو سړی ور سره خوا کې وو هغه ور سره داسې خوا کې تاویلو را تاویلو داغه په حضور باندې یو आवाज راغلو د برنه आवाज راتلو د چې کله مې الله زما د حج قبول کا د برنه به आवाज راتلو لا 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 ستاره حج قبول نه لري. چې کله طواف پوره شو دا سړی ورغلو او دغه ملګری ته وای الکا ما دغه आवाज اوریدو چې کله تعالی ته چغې والی چې الله زما د حج قبول کا تا ته خو غیبی आवाज کړو چې نستا حج قبول نه لري نو ته ولې دا حج نه بیا کې اورته زما دا ولې حج نه لري زما ډیر حجونه د قشان وکړه چې زرا زما ما ته دغه غټیږي چې لا 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 حج دې قبول نه لري او زبل کال بیا را سما بیا چې حج وکما او حج کوم بیا چې الله تعالی دغه आवाज زما اورما چې ما ته الله پاک بیا و چې ستا حج قبول نه نو یې کې ولې وې زه ډیر زیات ګناهګار یم او زه چې د هغه خپل کلی علاقې نه دلته راځم د دې لپاره راځم چې الله پاک ما ته زما ګناه معاف کړي ما ته بل در نه معلوم سوا د دې درنه
ما ته بل رب نه دی معلوم سوا د دې رب نه چې زه ورته چغې واما کتا ته معلوم خو ته راته ووایه چې زه دا پرېږدم او لاړ شم زه خو ګناهګار یم اوس الله راته نه معاف کوي زما ګناه او خو ځان له خبره ده خو زه چاته چغه وکړم وایي چې کله دا فریاد د خولې نه وختو غیبي اواز دواړو بیا واورېدو چې مبارک شه ستا حج قبول شي دې خبرې مطلب دا دی چې کله حجیان حج ته لاړ شي هلته د خاص د دعاګانو اهتمام کوي دعاګانې یوازې دا نه چې حجیان دا هم روایاتو کې راغلي دي چې کله حاجي صاحب ځي حج له یا یو سړی ځي عمرې له فکار دا ده چې د دې ځای کې خلک ورشي ورته وایي چې زما وروره چې کله هم ته لاړ شي او هلته حج وکړو یا د حج کوو په دغه دوران ګوره زما لپاره خصوصي دعاګانې کوه دا خبره جایز ده ترمذی شریف کې حدیث دی مشکات شریف هم دا حدیث را نقل کړی دی فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل عرض وکړ د الله رسوله د مدینه منورې نه زم مکې ته عمرې لازم ستا اجازه ته وکنه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او لارسا نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا سره راووتو استقبال د رخصتۍ لپاره راووتو او چې کله رخصتۍ نو ورته فرمایي عمر رضی الله تعالی عنہ ته یہ خبره ته توجه ساتي ویلا تنسنا یا اخی من دعائک ای زما رورا ګورې چې ته په خپل خسته دعاګانو کې هیر نه دا خبره چا وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام چاته وکړه عمر رضی الله دا یو سره نو چې زه خو رسېدلې ما زه خو چې کوم نه ډېر د الله ولی ما یو متقی سره ما یو پرهیزګار عبادت گزار ما ته د دعا ضرورت نشته پیغمبر د دوانو جهان سردار چاته وي عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلا تنسنا یا اخی من دعائک زما رورا ګوره چې په دعا کې می چرته هیر نه کیه حال ته غلاړي خو چې په دعا کې می چرته هیر نه او بیا خاص کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من حج فلم یزرنی فقد جفانی چې کوم سړی حج وکړو حج لم یزرنی زما زیارت ونه کو نو فقد جفانی د زما سره ډیره جفا وکړه به وفای را سره وکړه نو حاجیان حضرات چې کله لاشي او کله حج وکړي نو بیا مدینه منورې ته لاړ شي نبی علیه الصلاۃ والسلام دیدار او التکم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې دعاګانې قبلي شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله داغي مبارک راضي چې داغي د دې حج سره دومره شوق او دومره مینه محبت وای کله چې د حج ورځ په راغلي وای هغه بجړل دا څه بزان لکینه یو لوی عالم دی د هندستان شیخ الاسلام د وخت شیخ الاسلام نے هغه به وای دا سکین استلو جړل میں اول میں چې دا هغه ورځ شپې دي چې حاجیان به عرفات ته تللی او د عرفات په میدان به ولاړی پسرو غرمو باندې چلی بول یا الله زه خدل ته انما خوښنه کیږي مینا محبت میں کو د دې خبرې اظهار میں کو چې الله مال دغه طاقت راکړي چې زلال شمه نو یاد ساتي کله چې ستاره دین سره مینا محبت پیدا شي کستا طاقت بیا نو الله پاک بتاغه مقام تر رسي هغه مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله چې الله رب ذل جلال داغه دعا قبول کړه او اتل اسکاله د مدینه منوره کې هغه باقیرت ور داغه مقیم پاتې شو اتل اسکاله مدینه منوره کې حدیث درس او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه ته چې کله حاضری وکړه نو جلل به ورتا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزه نه ورتا دغه आवाज کېدو چې زما بچي الله ری بتا رحم وجه سوا مینا محبت یو صحابي دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات وشو هغه ته پته نشته دی را روان شوی دی وایي د خپل پیغمبر او د خپل جانان خو لازمه چې دا غ سره زما ملاقات وشي کینم ور سره ناس تفاست نور څه وشي خوږی خبرې ته واورم نو چې کله راغلو د پته نشته هغه ټیم کې موبایل زمانه نو چې چا ورته خبر ورکړی چې نبی رسول الله وفات شوی دی
نو چې کله مدینه منورې ته راورسېدو د چا نه تپوس وکړو خلکو ورته ویل موقع درنه لاړه اوس درنه موقع لاړه نبی علیه الصلاة والسلام کو وفات شوی دی او صحابه باقاعده طور د هغې تدفین و نبی علیه السلام دفن شو هغه صحابي هغه په سرو سترګو باندې جاړي او تغه چغې وایي چې یا الله پاکه زما خو دقه یو ارمانو چې زه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواله لاړ شمه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما په باره کې د الله په حضور کې دعاګانې وکړي نو یا الله تعالی هغه ارمان خو زما پوره نشو چې کله لاړو د نبی علیه الصلاة والسلام په روضه باندې او په قبر باندې حاضري وکړه اول ته چغې ووالي د الله رسول زما خو ستا سره ډېر مینه محبت و ما خو ویل چې زه به ستا سره خبرې اترې وکړم زه به ستا نه څه واورم خو چې زه راغلم تاسو خو وفات شوي زما خو بل در نشته دی زه خو ستا په ارمان باندې راغلی ما د نبی علیه الصلاة والسلام د قبر نه ورته آواز وشو غفر الله لك الله تعالی دې تا ته بخښنه وکړي الله دې ته وبخښي غفر الله لك الله دې تا ته بخښنه وکړي دا مینه محبت دی نو چې کله موږ او تاسو ملاړ شي الله دې زموږ د ټولو هلته کې دغه شرف الله تعالی دې زموږ د ټولو نصیب کړي چې موږ او تاسو لاړ شو د حرمینو شریفینو ته او باقره طور عمره او حج نو چې کله ملاړ شي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ګوره زما خواله به راځئ ښه په ما باندې به سلام کوئ زما ملاقات به کوئ ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صلى نائيا ابلغته چا چې په ما باندې د لرې نه درود ووایي نو ما ته فرښتې را رسوي ومن صلى علي عند قبري سمعته او څوک چې زما د دې قبر او د دې روضې په خوا کې درود شریف وایي نو زه په خپله اورم ان لله سیاحین فی الارض الله رب ذوالجلال په دې ځمکه کې فرښتې مقرر کړي دي چې هغه ګرځي یبلغني عن امتی السلام او د امتیانو سلام ما ته را رسوي د دې وجې نه زما امتیانو په ما باندې درود ډېر زیات وایي